الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. دا او د څلور فرائض دي په هغه کې دا څلور فرضو کې کله چا څخه یو فرض هم پاتې شو یا دوه پاتې شو هغه فرض هغه نه دی پوره شوی هغه او داس نه دی پوره شوی لہذا هغه انسان به د سره څخه او داس کوي. د لمانځه اول فرض هغه چې دی مخ منزل دی هغه که زنانه وي که نارینه وي د مخ څومره منزل فرض دی د دې مقدار ته تاسو قدر شان قدرمنو د تندي د ویښتانو څخه بیا د زنې تر ختمېدو پورې زنه چې چیرې ختمه شي چې مخامخ خاته انسان ګوري چې د زنه تر کومه حده پورې ویني دا زنه ده د هغه څخه وروسته لاندې بیا دا په زنه کې نه دی حساب دومره مقدار مخ منزل دا فرض دی. او دغه رنګه د یوه غوښ چې کومه دا نرمه غوښه ده دا غوښ چې شروع کېږي د دا مقدار څخه بیا د بل غوښ تر مقداره پورې چې کوم دا نرمه غوښه ده د غوښ نرمۍ ورته وایي دومره مقدار شاوخوا مخ منزل دا فرض دی. یو واره منزل فرض دی، درې واره منزل دا سنت. د اودسه دویم فرض د اودسه دویم فرض چې دی هغه دواړه لاسونه سره د لیڅو دغه د لیڅو سره چې کوم موږ تاسو ژیری ورته وایو په پښتو کې د دې سره لاسونه یو واره منزل دا فرض دی او درې واره منزل دا سنت. قدرمنو بیا واوري د مخ کوم مقدار ما در وشوي دا یو واره منزل فرض دی درې واره منزل سنت دی او د لاسو سره د لیڅو سره د ژیریو دا یو واره منزل دا فرض دی او درې واره منزل دا سنت دی. او د اودسه دریم فرض هغه پر سر باندې مسح کول دی. پر سر باندې مسح کول هغه د اودسه د فرائض څخه دی. کله یو چا څخه پاتې شو د هغه اودس نه دی صحیح چې اودس نه دی صحیح نو لمونځ خو هم د اودسه لپاره داسې دی لکه د کمرې دپاره چت نو چې کله کمره نه وي بیا چت هم نشي کېدی نو چې کله اودس نه وي بیا لمونځ نشي کېدی. لہذا دا مسح چې ده دا دریم فرض دی د اودسه. پر سر باندې دومره مقدار مسح کول چې کم از کم د سر څلورمه حصه په هغه مسح کې راسي لیکن دغه د فرض مقدار ده که چیرې تر دا هم کمه ولا هغه مسح نه ده صحیح لیکن سنت دا دی چې پر ټوټل سر باندې مسح وشي د سره څخه پړونی لري سي یا د سره څخه خولۍ لنګوټه دا لري سي پر دواړو لاسو باندې اوبه واچي تازه هغه دواړه لاسونه پر خپل سر باندې تیر کړي د سنت مطابق پر سر باندې مسح وکړي دا سنت شلو. په مسح کې درې واره کول دا سنت نه دی. په مسح کې خالی څلورمه حصه د سر مسح کول دا فرض دی او د سر مسح کول دا سنت. د اودس څلورم فرض هغه د پښو منزل دواړې پښې منزل دا د اودس فرائض دي. که چیرې یوه پښه یا دواړه پښې دا د یو چا څه پاتې شو نو د هغه انسان اودس نه دی صحیح چې اودس یې نه شو صحیح لمونځ یې نه دی صحیح. لیکن دا یوه خبره په یاد لري که د یو چا په پښه کې تعذیب وي یا د یو چا په پښه کې دا توره داګه وي یا دارنګه په پښه کې یو داسې شی اچولی چې هغه د پښې څخه اوبه راګرځوي یا په لاس کې ګوت کې وي یا په لاس کې پنګړی وي یا په لاس باندې یو داسې شی اغوستی وي چې هغه و د انسان و پوسته و چمړې ته اوبه نه پرېږدي یا په نوکانو کې یو رنګ لګولی وي هغه که د نوکانو رنګ وي هغه که هر شی وي چې د انسان د جسم څخه د انسان د چمړې څخه اوبه راګرځوي د هغه انسان اودس نه دی صحیح چې اودس یې نه شو صحیح د هغه لمونځ هم نه دی صحیح. خصوصا چې کومې زنانې دا وړه خشتوي وړه تنکي کوي یا څه ورته وایي دغه د وړو والا زنانې به د خپلو نوکانو سره د خپلو لاسو سره د خپلو لیڅو سره د دې سره به ډېر زیات احتیاط کوي. خدا نخواسته د دې به پام نه وي یا به دې په دې باره کې څه کمزوري و سستي کړي هلته به اودس هم نشي ول لمونځ به هم خراب شي. نو څلورم فرض چې دی هغه د دواړو پښو منزل سره د بجلکو سره د بډۍ دا بډۍ به هم پکې منځي چې کله بډۍ هم پکې ومنځل شوې بیا د پښو فرض پوره شو که چیرې بډۍ نه وي منځلې بیا دا فرض نه دی پوره. د اودسه فرایض یې وره بیا واورئ. د اودسه اول فرض د مخ منزل دی. د مخ د منځلو مقدار د تندي د ویښتانو څخه تر زنې پورې د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې. دویم فرض لاسونه سره د لیڅو سره د ژیریو دا منزل یو واره دا فرض دی درې واره منزل دا سنت. او دریم فرض هغه د سر مسح کول دی. د سر یوه حصه مسح کول دا فرض دی او د ګرد سر مسح کول دا سنت دی. څلورم فرض دواړې پښې منزل سره د بجلکو دا یو واره منزل دا فرض دی درې واره منزل دا سنت. نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو لمونځ هم د سنت مطابق وکړي او داس هم د سنت مطابق وکړي. ولې دا سنت چې دی دا کوچنۍ خبره نه ده دا د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه ده چې کله موږ د نبي علیه السلام پر طریقه باندې اودس وکړو نو زموږ هغه لمونځ زموږ هغه اودس هغه زموږ د ټولو ګناو د معافۍ دپاره الله پاک قبلوي او زموږ ګناوې را معافوي. ولې په حدیث شریف کې راځي وایي یو لمونځ د اول لمانځه تر وخته پورې چې ته ګناوې شوي وي د هغه ټولو دپاره د بخشش ذریعه ګرځي. نو چې موږ تاسو اودس او لمونځ د سنت مطابق وکړو بیا به انشاءالله زموږ تاسو لمونځونه زموږ تاسو دپاره د ګناو د بخشش ذریعه الله پاک جوړوي.